بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق الله مولانا العظیم. دا کما سیاق د سبقونو او دا کما سلسله شروع دا پدې کې دا چې د الله پاک قدرت او طاقت په دې باندې شته چې تاسو دوباره ژوندۍ کی او خپل دربار کې پیش کی او دا هغه خبره ده چې د دین مشرکان انکار کوي چې دوباره ژوند نشته او نو حساب کتاب شته او نو جنت شته د مخشراج کړي. دا سلسله شروع ده پدې کې وله من فی السماوات خالص تری الله د پاره دی هغه تمام چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي کل له قانتون ټول د الله تعالی تابعداري کوونکي دي. وهو الذي يبدأ الخلق الله غزاد ته چې پیدا کوي اول ځل مخلوق لرا ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کوي وهو اهون عليه او دا په الله باندې آسان دي دا دوباره پیدا کول. وله المثل الاعلى دا الله لپاره یو شان او یو صفت کامله ده په اسمانونو او په ځمکو کې وهو العزيز الحكيم او الله زور او حکمت والا دی. ضرب لكم بیانی الله تاسو لپاره مثلا یو مثال من انفسکم استاسو د ځانونو هل لكم مما ملكت ايمانكم ایشتره اغا مریان او وینځي چې تا مالکان دي خلاصون استاسو من شرکا شریکان تاسو سره دغه شریک دي په ما رزقناکم هغه مال او دولت او سافجاتو کې چې مونږ تاسو له درکړې دي فانتم فيه سواء پس تاسو په دې کې چې کوم دی برابر یې تاسو او تاسو غلامان په دې کې برابر یې تخافونهم تاسو خدا خپل غلامانو د شرکت نوم یریږي تخیفتکم انفسکم پشان د ير استاسو د احرارنا چې استاسو غوندي نور اصل خلق دی داغینه خود یریږي. كذلك نفصل الآيات دقسی تفصیل سے بیانو من آیاتنا لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې هغه د عقل نه کار دي. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم د سندا یقینا تابع شوي دي کسان چې ظالمان دي د خپل خواهشات او نفسانی او بغیر علم په جهالت او ناپوهی کې ومن يهدي من اضل الله وسوق دې چې لار به وخی هغه چاته چې الله یې گمراه کی وما لهم من ناصرین نه به دې لپاره څوک مددګاران چې د الله نه به اخلاص نو وله من فی السماوات خالص ته الله د پاره دی څنګه خلقا وملکا وعبیدا وتصرفا خالص ته الله د پاره دی ټول د پیدایش په لحاظ سره الله پیدا کړی د ملک په لحاظ سره مالک الله د تصرف په لحاظ سره تصرف پر الله جاری دی
او د غلامۍ په لحاظ سره ټول د الله غلامان کاغه پیریان دي او کاغه انسانان دي او کاغه ملائکۃ الله. من فی السماوات نه مراد ملائکۃ الله شي او د والارض نه مراد چې کوم دی نو پیریان او انسانان شي. یا اسمان والا چې دي د هغې تابعداري مکمله ده ځکه چې فرشتې نه خوراک کوي او نه څښاک کوي او نه پرې د خوراک څښاک جواب راځي او د سونه هم نه ماتوي بلکې د هغې شپه ورځ د الله یاد او د الله عبادت او د الله په اطاعت کې نښتي دي شپه ورځ دا. اما ځمکې والا چې دي نو دا ډبډیان غوندې دي په دې کې درست خلک هم شته دی او په دې کې اکثریت د ناکارو دی اکثر د نافرمانو دی. او بیا الله فرمایل کل له قانتون ټول د الله منقاد او تابعدار دي. نو چې دا معنا مونږ والو چې قناعت اصل کې انقیاد ته وایي او تابعدارۍ ته وایي. نو سوال پیدا شو دا ټوله د امریکې د اوسیدونکي دا کفار دا د یورپ اوسیدونکي کفار دا د چین اوسیدونکي دهریان دا د مصر اوسیدونکي دا دغه د چین اوسیدونکي مشرکان دغه دهریان او دا د هندوستان دا مشرکان هندوان دا خو د الله تعالی تابعداري نه کوي. نو دې معنا دا ده چې الله په دې کې څه کول غواړي نو د هغې لار دوی نشي بندولی. دوی نو الله پیدا کړ دې ته ښه سوچ وکړئ دې خبر دوی نو الله پیدا کړ د دې خوښه وه او که خوښه نه وه الله تعالی پیدا کړ او دغه الله رب العزت به په دوی باندې مرګ راولي که د دوی خوښه یې او که خوښه نه د الله حکم پې نافظ دی مري به او د هغې نه وروستو بیا الله بیا دوباره ژوندي کوي او الله به ورسره حساب کتاب کوي. په دې معنا منقاد دی. اما په العبادات دلته مقصد نه دی عبادت مقصد نه دی. او که د قانتین دا ترجمه والی چې خاشعینا متواضعینا هر یو د الله نه یریدونکی دی په خپل خپل ځای باندې او هر یو چې کومه دی نو دا عاجزي کوونکی دی او هر یو تابعداري کوونکی دی. وهو الذي الله غذات يبدأ الخلق چې اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده بیا دوباره کوي الله پاک بی لرا. یعنی معنا دا ده چې الله پیدا کړ نو په دې دنیا کې د وسولو ولا پروګرام وکړو نو وی سول او بیا یې په مرګ راوسته نو مړ شو په قبرونو کې کېښودی شو خاورې ایرې شو ثم يعيده بیا به الله دوباره کوي دوی لره بیا به یې ژوندي کوي او وهو اهون علیه. دا دوباره پیدا کولو په الله آسان دي ستاسو د خیال مطابق. د الله رب العزت په دربار کې اول ځل پیدا کول او دوباره پیدا کول دا سواسی دي برابر دي. نه الله رب العزت د مخلوق د احساسات او جذبات په تناظر کې خبره کوي چې ستاسو دا خیال دی ستاسو دا معلومات دي چې اول ځل سره یو شی پیدا کوي نو ډېر ګران دي او چې یو ځل احساس کړو نو دوباره سازول ورته بیا څه کار نه په الله رب العزت باندې اول ځل سازول او دویم ځل سازول دواړه آسان دي دواړه آسان دي ځکه چې وله المثل الاعلى د الله د پاره شان او د الله د پاره وصف اعلی دی وصف کامل دی او هغه وصف اعلی څه دی هغه د وحدانیت او د یووالي دی. په اسمانونو کې هم د هغه د پاره دا حالت دی او الارض په ځمکو کې هم د هغه دا حالت دی.
او وهو العزیز الحکیم. دا الله تعالی زور ور حکمت والا دی، عزیز دی، تمام مقدورات د قهر او د غلبې لاندې دي، او حکیم دی، هر یو شی چې پیدا کړی دی نو هغه د حکمت نه خالي نه دی، هغه د حکمت نه خالي نه دی. ضرب لکم بیانوي ستاسو لپاره، ضرب موږ یو وړوکی غونې کتاب به طالبانو ته یو میزان دی ورته ویل، هغه زبردست کتابونه پای کې کلک علم، دا اوس دا کوم چې په اردو کې لیکلی شوي یا ټول د هغې نه کې لیکلي دي. پای کې ډېر لویه فایده دا وه چې هغه فارسي کې نو پای کې به دا لږ فارسي به باندې به پوه شو. اوس به دې تفسیرونو کې فارسي راشي که نه، دا علماو چېرته د فارسي شعر ویلی نو دا اوسني یارانو له نه ورځي، ځکه چې دوی د دغه د فارسي په ابجد باندې هم چا واقف نه کړ، په دای کې به څه د ابن صیغې پورې او د دغه پورې د رسول اکبري پورې دا ټول دغه او دا فارسي وه، بس فارسي به رسلي زده شوه، بلکې مستقل دي کتابونه دي هغه به خلکو ویله نه د منځل الله خبر. نو ضربه ما دا ترجمه کوله او خبر کول چې په میزان کې الضرب دا پوهئ الذهاب فی الارض، په ځمکه کې تلو ته وایي، په ځمکه کې تلو ته دا هم معنا ده، او ضربه په معنا د بیان باندې دی، نو دلته ضربه په معنا د بیان دی، نو معنا دا ده ضرب لکم بیانوي الله ستاسو دپاره، ستاسو د پوهې دپاره، مثلا یو مثال د مثالونو، من انفسکم چې دا مثال ستاسو د نفسونو نه راوتی دی، یعنی الله په تاسو کې یو مثال بیانوي، او هغه مثال دا دی، هغه مثال دا دی، ما ته ګورئ، هغه مثال دا دی چې الله موږ ته وایي چې ستاسو غلامانی او ستاسو د لاس لاندې خلک، تاسو دا برداشت کوئ چې کوم مال او دولت او رزق ما تاسو له درکړی دی، په دې کې هغه ځان سره شریکوئ، هغه برخه خور ځان سره په دې کې سازوئ، نو تاسو خو دې ته هم تیار نه یئ، تاسو خو دا خپلو غلامانو نه چې ستا د لاس لاندې دی او ستا مریی دی، ته خو د هغه نه داسې یریږي لکه څنګه چې د یو حر انسان د شرکت نه یریږي. او دې مثال دا مرزه ګل چې ته متوجه شي پرې ځان پوهه کوي. امام قرطبي وایي د یو مثال باندې چې ځان پوهه که کنه پر یو مثال د دې دومره لوی پیدې دي چې د فقه په یو لوی دیوان یاد کې کنه دونه پیدا پکوي نشته. دیوان کتاب ته وایي د فقه یو غټ کتاب دی یاد کو، د هغې په مقابله کې د یو مثال باندې چې تا ځان پوهه کو، دا د هغې نه هزارها چنده د علم په لحاظ سره او د پیدې په لحاظ سره زیات دی. د هغې وجه دا ده چې په دې کې په دې مثال پوهه کولو کې د سړي عقیده درسته شي، د توحید شي، او چې عقیده یې درسته شوه چې کوم اعمال کې هغه د کاري، او چې عقیده درسته نه وي د توحید عقیده درسته نه وي نو بیا ستا تمام اعمال ضایع دي، تمام کوششونه برباد دي، تمام محنتونه خراب دي، بیا هیڅ شی نشته. نو ځکه وایي ضرب لکم بیانوي تاسو ته الله مثلا یو مثال د مثالونو من انفسکم چې دا ستاسو د ځانونو نه راوتی دی، په تاسو کې دی، هل لکم آیا شته ستاسو لپاره مینه او محبت مما ملکت ایمانکم دا هغو غلامانو نه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من شرکاء. دا اول من انفسکم کې دا من د ابتدا دپاره دی، تاسو ګرېمر ګرولی که نه دې باندې ځان پوهه کوئ، دا لپاره د ابتدا دی، او دا د ابتدا لپاره دی، او دا دویم من چې دی دا د تبعیض دپاره دی، لاندې ورته ګورئ دا د تبعیض دپاره دی،
او دا دریم من چې دی من شرکا کې دا زائد دی، دا زائد دی. دی وجنا معنا دا شوا بیانای ستاسو لپاره یو مثال نه مثالونو چې د هغې ابتدا او شروع ستاسو د نفسونو نه ده. هل لکم مما ملکت ایمانکم آیشته دی ستاسو لپاره بعضې د هغه غلامانو نه، دا من تبعیضیه دی معنا پیدا کې، بعضې د هغه غلامانو نه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من شرکا یعنی شرکا دا من زائد دی. من زائد دی ته چې سمانا نه لري، بس صرف موږ پر عبارت برابر کړی دی. فیما رزقناکم پاغا رزقونو خوراکونو مالونو دولتونو کې اساسجاتو کې چې موږ تاسو له درکړي دي. تاسو په غلامانو کې تاسو سره په دې کې څوک شریک شته؟ فانتم وهم فيه سواء، نو تاسو ستاسو د غلامان په دې کې برابر یې. هغه تا ته ویلی شي چې دا تا ولې کړی دی، ما نه خو اجازت نه دی حاصل کړی، زما په طبع خو دا شی نه دی ورکړی، دا تاسو ته غلام ویلی شي. او ستاسو غلام تاسو ته ویلی شي دا شی تا ولې دی کې تصرف کړی دی، ولې دې خوړلی دی، ما نه یې تپوس نه دی کړی. لکه څنګه چې یو دوه شریکتیاني او دواړه آزاد خلک وي، نو هغه د یو بل نه باقاعده تپوس کوي بھائی چې څه خرڅې ما نه به ایجاد حاصلې، زه تاسو سره په دې کې برابر شریک یم. نو ستاسو او دغه ستاسو غلامان برابر یې. تخافونهم، تاسو خو د هغوی نه یېرېږئ، ځان سره شریکوئ نه. او څنګه یېرېږئ؟ کخیفتکم انفسکم، په شان د یرې ستاسو د احرارو نه. دلته انفسکم نه مراد مثلکم فی الحریه، دا خلک تاسو سره په حریت کې برابر دي، لکه څنګه د هغې نه یېرېږئ. څنګه چې د بارۍ سړي د شرکت نه یېرېږئ، داسې د خپل غلام د شرکت نه یېرېږئ. نو د افسوس خبره دا ده چې زما غلامان راغلی او زما سره په اختیاراتو کې شریکوئ. دا ګټې خو زما غلامان دي، دا انسانان زما غلامان دي، دا فرشتې زما غلامان دي، دا ټول زما غلامان دي. دا ما سره څنګه شریکوئ؟ تاسو په خپله یو کار نه کوئ او ما دپاره ګورئ. نو دا یو مثال دی چې په دې کې یو ډېر لویه خبره پرته ده. دا بعضې خلک وایي وایي جماعت اسلامي والا عقیدې صحیح دي. زه وایم خپلې عقیدې پاکې کوي، عمل هم تباه دی. ته خو اوس هم په زیارتونو قایل یې، ته خو اوس هم بابا له په خپل هم ځي او خلک هم وله بولي. ستا په عقیده کې شرک پروت دی، ته ما ته وایې ستا عقیده خرابه ده. ته د خپلې عقیدې صفایي اول وکړه. ستا په عقیده کې ذوات فاضله هم پکې شته، او زما عقیده صرف د الله د توحید، زما را خراب او ستا ښه ده. وی کوزه راپاسي، دغه راپاسي، غلبیل راپاسي، کوزي ته وایي تا کې دوه سوري دي. نو غلبیل په ځان کې 200 سوري نه وي او په کوزه کې 2 سوري وي. دغه لوی جاهلي چې د سړی پر عیبونو باندې نظر اچوي او د خپلو عیبونو نه چې کوم دی ړوند دي، دا حیران د سر نه نوکو پورې په عیبونو کې پراته دي او د بل عیبونو پسې دي. کذالک نفصل الآیات، دقسې تفصیل سه بیانو موږ آیاتونه، څنګه چې دا مثال موږ بیان کو، پوره وضاحت سره بیان کو، دقسې موږ بیانو تفصیل سره آیاتونه، پوره وضاحت سره بیانونه، دو ټوک طریقه باندې بیانول، لقوم یعقلون، دپاره قوم چې هغه د عقل نه کار کوي، د عقل خاوندانی، اغویان نه وي، ګډې او بیزې نه وي چې په هغې کې عقل نه وي او خپل عقل په کار نه راولي. او بیا الله فرمایي دا چې دوی دا کارونه کوي او دا د شرک دا مختلفې لارې لټوي او د کفر او د بېدینۍ دا مختلف مذهبونه خپلوي، دې سره څه دلایل شته چې په هغې ووایي نه نه بل هېڅ دلیل نه لري،
اتبع الذين ظلموا اهواءهم تابع شوي دي کسان چې ظالمان دي د خپل خواهشات او نفسانیو بغیر علم بغیر د سپوینا یعنی معنا دا ده چې یو د خپل خواهشات او تابعداري او بل عنده تقلید بغیر علم معنا دا ده په پټو سترګو بچا پسې کېدل چې ولې پلانې چې دا کار کوي او دا خو ماته پلانی ویلي او دا جی زمونږ استاد جیو کنه یاره دا په لمن باندې به مونځ کېده دا مونږ ته هغه ویلي دا زمونږ استاد جي مونږ ته ویلي نو خدای تا غر کي تا چې دا اصول ویل تا خو ویل چې دلایل د شرع څلور دي قرآن دی او سنت دی او اجماع ده او قیاس چې مستنبط دی دینه تا خو به دا ځوتول تا خو دا ماته نه ویلي چې یو چې پکې یو پکې استاد هم دی او یو پکې چې کوم دی نو دغه دي دا زواتې فاضل هم دي دا خو تا ماته نه ویلي دا به ما نه پټ کړي ما خو تاسو مې سبقونه ویلي دا بغیر علم معنا اندا تقلید مفسرین ورته لاندې لیکلي دي یعنی معنا دا ده چې د اصلا د ناکار اسلافو او د ناکار مشرانو طور او طریقو پسې روان شوي دي سترګې غړېدلې دي لارې په دغه بدعاتو کې پروت و لارې په دغه شرک کې پروت و نظیم ورپسې دی ناسم ورپسې دی او دا کسې روان دي دغې ته تقلید وایي یو د ائمو تقلید دی هغه دلیل لاندې دی په خپله په یو مسله نه پوهېږي نو د یو امام نه به تپوس کوي په خپله د قرآن په یو ځای نه پوهېږي په یو حکم نه پوهېږي د ابو حنیفه نه تپوس کوه د شافعي نه وکړه د احمد نه وکړه د امام مالک نه وکړه او د نورو بزرګانو مشرانو عالمانو نه وکړه ومن يهدي من اضل الله لنډه خبره ده کله کله مونږ حیران شو چې خدایا مونږ دې خلکو ته لګیا یو او دا خلک ټس نه بس کېږي نه دا خلک په حق پسې راځي نه حق ته حق په ځای باندې په باطله پسې ډېر دي باطل پسې ډېر خلک روان دي نو الله رب العزت وایي فمن يهدي من اضل الله څوک به لارو ښیي هغه چاته چې الله یې ګمراه کړي څوک چې الله ګمراه که او بې لارې که د دنیا هېڅ طاقت هغه ته هدایت نشي ورکولی د دنیا هېڅ طاقت په درسته لار نشي روانولی وما لهم من ناصرین او نه به یې د دوی دپاره مددګاران د دې دپاره به یې مددګار نشته چې دا راپاشي او د الله د وعید نه او د الله د عذاب نه او د الله د قهر و غضب نه بچ دا دې آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح وه دې کې یو څو مسلې مخې ته رالې عقیدة البحث والتوحید یو دا چې د دوباره ژوند عقیده پر آیاتونو کې ذکر شوه او دویم د الله یووالی ذکر شو او پای باندې دلایل الله ذکر کړ او دې کې الله تعالی موږ ته مثالونه او تفصیل سره د آیاتونو ذکر وکړو دویمه مسله تفرد الرب تعالی بالمثل الاعلى في كل جلال وکمال ځان لواله د الله رب العزت په یو چت شان او په چت صفت کامله په کټوالي کې او په کمال کې او نمبر 3 استحسان و ضرب الامثال دا مثالونه ذکر کول دا ډېر ښه کار دی لتقریب المعانی الى الافهام دا لري معناګانې ذهن ته رانږدې کوي مثالونه ځکه الله مثال دی او څلورم عزم فائدة هذا المثل لویواله د فائدې د دې مثال چې ضرب لكم مثلا من انفسكم الآیة حتى قال بعضهم حتى ویلی بعض علماء دې بعض نه مراد امام قرطبي دی دا امام قرطبي دا خبره کړي فهم فهموا هذا المثال افضل من حفظ كذا مسألة فقهية د دې یو مثال باندې ځان پوهه کول د یادولو د ګڼو مسلو فقهیو نه چې کومه دی دا ډېر سودمند دي دا خبره چې دی کوي نو دا دلته قال القرطبي اما بدء خلقه فمعلومه
او طبيع الله خو بل خبره کوي دیلا دا چې ما تاسو ته ویل کنه نو المراد به القرطبي دي ما څنګه ویلا اذا اسقال عند تفسير هذه الايه امام قرطبي د تفسیر د دې آیات په ځای کې دا خبره کړې په دې تفسیر کوي دا ویلي چې هذه المساله افضل للطالب دا ډېر غوره طالب العلم د پاره من حفظ دیوان کامل فی الفقه د یادولو د یو لوی کتاب کامل په فقه شریفه کې حالانکه د فقه کتابونه زده کول دا ډېر اهم دي ډېر اهم لأن جميع العبادات البدنيه ذکر تمام عبادت بدنيه لا تصح الا بتصحيح هذه المساله د انسان اعلی عبادات درست شي او الله ته مقبول شي چې عقیده توحید ساده شي او کله وایي چې نه د دړۍ دانې ذمہواری پلانیه اخیستې ده او د دړۍ د پلانیه اخیستې ده یو عالم و هغه په ګاډي کې ناست و مردان نه ته دغه نه ته سړیرونه شي دغه مردان نو دلته میرویس بابا ورته دی مردان ته چې نږدې شي دی خو یو ډېرې کاري کوي یو بابا دی ته میرویس بابا و معمولی صاحب ویل دغه دی دا لا دا تر راګاډي ګډوډ ول خود چغې کړ چې میرویس بابا را ورسېد نو هغه یو مدرسه کې تدریس کوه بریلیانو نو هغه وایي ما هغه متمم ته وویل چې د ښځو داسې وکړي چې دقه صحیح موحدین دي دقه صحیح موحدین ځکه چې میرویس بابا دا عبارت په حذف نه مضاف سره دی رب د میرویس بابا ته ګوره شرک دپاره څنګه تقدیرونه راوباسي دا مولیا دي او د شرک دپاره د خلکو په عبارتونو کې تقدیرونه راوباسي چې دا خو رب د میر بابا دا دوی چې وایي چې د ګنډیري بابا یا کوکو بابا اله دا نه مې ښه کنه وایي چې رب د کوکو بابا د خلکو د شرک او د کفر لپاره تاویلونه دلته مولیانو یو سړی وایي پاکستان کې چې سال کې سوشلیزم راولم جماعت اسلامي والا خو دغسې لیوني دي او ورپسې راپاڅېدل ویل چې دا خو کفر دی نو مولیانو ولا توجیهات شروع کړ چې نه جي سوشلیزم خو کفر دی خو اسلامي سوشلیزم نو هلکه دا زنا دوه قسمه ده یو زنا ده یو اسلامي زنا ده شراب دوه قسمه دي یو شراب دي یو اسلامي شراب دي ناشنا تعویلونه خلک کوي الله دې موږ دې علم سره راته هدایت دیږي یوازې په علم باندې هم کار نه کېږي چې د الله رحمت سړي سره شامل حال نه او دا هله کېږي چې اخلاص په چا کي او چې دنیا پرستۍ دپاره سړی علم کوي او د دنیا د ګټلو دپاره علم کوي د هغه په علم کې هېڅ خیر او برکت نشته الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره د الله موږ پرې باندې کامل مکمل عمل کوو دعا وکړه یا الله رب العزت زمونږ عمل الله د اسلام په رنګ کې رنګ کړي د قرآن په رنګ کې رنګ کړي یا الله دلته اسلامي نظام قرآني نظام محمدي نظام راولي یا الله دا د انګریزانو نه پاتې شوی پرسوده نظام د ظلم نظام د بېانصافۍ نظام د فحاشۍ او عریانۍ نظام دا د ظلم او د جبربریت نظام خدای دا د ټکسونو نظام دا د سودخورۍ نظام دا د بېدینۍ نظام او دا د ظلم نظام الله تعالی ختم کی د مؤمنانو مسلمانانو توجه دې طرف ته پیدا کی چې ځان د دې کفر د نظام نه خلاص کی یا الله زموږ ټول په حالت رحم وکړي او د اسلام آباد پر اشتیا اسلام آباد کې او زموږ را ملک الله محفوظ او مامون کې د ملک د امن یو گواره وګرځي د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت او د قرآني نظام په وجه باندې یا الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول ایمان